عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دې بادشاہ نو ورځ کور ته راغی چې کور ته راغی کنه نو خپل لورګانو ته سبق ورکاو د قرآن ورغه چې خپل لورګانو ته کېناستو نو هغه خپل خولي په صادرونو پټی کړی دي خپل خولي په څه پټی کړی په صادرونو پټی کړی دي نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله د خپل لورګانو ته تاسو کو ودا ولیدا خو سي چل کړي دي ناغي ورته بابا وینن پکور کې سالن نو مونږ ډوډۍ د وګي سره خوړلې ده زمونږ د خلونه بوی زنه چې کله ته مونږ ته سبق وای تا ته تکلیف ملوي چې مونږ خپل خولي پټی کړی دي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سر خطه کو داسې خساتو او وخ په دې ګیره باندې روان شوي نو چې سر روچت کو زما لورګانو د دنیا ټول خزانه زما په لاس کې دي د دنیا ټول خزانه زما په لاس کې دي زه بادشاہ دا ټول خزانه زما په واک کې دي خو لورګانو کو نن د بیت المال مال په تاسو باندې او خروم کنه نو ځان بم جهنم ته گزار کما او تاسو بم جهنم ته گزار کما او کنن تاسو ډوړې د وګي سره او خوړل کنه نو زبم جنت تلال شمه او تاسو بم جنت تلال شي اوس تاسو راته تاسو څنګه خوخوي لورګانو ته مونږ ته وګه منظور ده خو مونږ ته ور د جهنم منظور نه ده دا د زماني بادشاہ دا لورګانی وي ښا دا غلونه وي دا لورګانی وي یو ورځ د اختر روزوا کور تراغه نو خپل لوري ونه لیدله چې لوري ونه لیدله د خزینه تاسو کو وی پلان کې ګور مال د اختر مبارکې لمرانه لا نو ټبر یو ته په جړا شو وی څنګه ستا خواله راشي داغه په بدن باندې داسې کپڑے دي داغه ته بدن ښکاری نو تعالی څنګه راشي ستا خواله ستا مخې نشرات لې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دام د مسلمانانو بادشاہ تیر شوی دی خاله دې مت داسې بادشاہان راکی دا بادشاہ چې کله مړ کېده د ول زامن مخکې خلکو به ودونه ډیر کول څلورو پورې ودونه به کول نو بچي به هم بیا ډېر ول زامن یو نو په کټ فروت دی ځان کدن ټایم دی نو ځان ته بچي ګیر چاپېره ودرول ای زما بچو دوه خبرې وي یو خبره دا وه چې تاسو ته ما د بیت المال مال ډېر زیات درکړی وی ځان له مې لویه سرمایه جوړه کړې وې ځان له مې څه جوړه کړې وې ځان له مې لویه سرمایه جوړه کړې بینک بیلنس مې جوړ کړی وې نن زه مړ کېدم زما نه په میراث کې به تاسو ته ډېر شی مال فاتح شوی و خو زه به هم جهنم ته تلم او تاسو به هم جهنم ته تلئ یو آپشن دا دویمه خبره ما سره دا وه چې تش لاس مې ځان پرېښید او په میراث کې تاسو ته هېڅ شی نه پرېږدم تش لاس د دنیا نه ځمه خو دا مې یقین دی چې الله به ما مبخي او الله به تاسو مبخي نو ما دا دویمه خبره غوره کړه او اوله خبره مې غوره نه کړه د دنیا نه ځم خو ګورې په میراث کې تاسو ته څه شی پرېږدم نه تش لاس ځم ځکه چې ځان هم د اور د جهنم نه بچ کوم او تاسو هم بچ کوم نو خفه کېږئ مه ګورئ ما سره څه شی شته دی نه ښه الله علماو لیکلي دي د ده ترو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه د ملک په دې خزانو باندې لکه زمونږ د بادشاهانو سینه ورچولې وه خپل زامنو له ډېر مال جمع کړی و نو چې کله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو که نه د ده زامنو ته الله دومره مال ورکړو چې د هغې زمانې ارپتیانو د هغې زمانې او کم تره چې د بیت المال مال به یې خوړو په زامنو که نه وایي هغه زامن بیا خلکو لیدلي چې د مدینې منورې په کوڅو کې به یې سوال غوښتو خپل بچو له حلاله روزي پیدا کوي ښا حلاله روزي پیدا کوي کم بچي چې حلاله روزي خوړل دي کنه دا بچي بستا د پاره سبب د پیدا ګرځي کم بچي باندې چې تا حرام خوړل دا سوال نه پیدا کیږي چې دا بچي تا ته سکون درکې تا ته په ژوند باندې عذاب جوړيږي په ژوند باندې چې کم بچي حرام خوړل دي تا ورله پیسې جمع کړي دي مال دي جمع کړی دی که نه په آخر وخت کې به هغه په دې انتظار چې دی به کله مړ کېږي ځکه د مال سره غداوت راځي څه شی سره راځي د مال سره عداوت دشمنی پیدا کېږي رور د رور دشمن ګرځي زوی د پلار دشمن ګرځي نو چې حرام مال دی ورله جمع کړی دی نو دا زوی به ستا دشمن ګرځي ستا د مرګ په انتظار به بیا نو هر ټیم خشیت الهي د الله یره په زړه کې دا ساتل پکار دی بیا به د بچی مزې کوي او ته به هم په قبر کې مزې کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالی ته موږ ته نیک عمل او صالحان بادشاهان راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
داسې خاصه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعاګانې او بیانات ملاويږي او مخکې خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ. والسلام. ډیره مننه.